الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سونو پښتونخوا کتونکو راغلیو جبن ته چې ډېر زیات مشهور دی د سیلګرۍ په توګه باندې د علاقې ته د ضلع ملکنډ نه او بیا خاص کر د پوره پښتونخوا نه په ډېر ګڼ تعداد کې سیلګري راځي او په ګرمۍ کې په خصوصي توګه باندې دلته کې په ډېر غټ تعداد باندې سیلګري کتل کېږي. د دې جبن نه یو اړخته په غټ مقدار کې بجلی پیدا کېږي، نو دویم اړخته په ټوریزم کې هم دا جبن چې دی نو ډېر زیات پیاوړی او مشهور دی. راځئ تاسو ته د جبن ښکلا ښیو. نو دلته راغلي یو دا زموږ د جبن دا ایریا چې کومه ده دا یو قدرتي حسن دی، دلته ښکلا ده او خبره نیچرل بیوټي ده. ډېر د زبردست ځای دی د سیل کوونکو دپاره. زمونږ خو چونکې خپل کورنۍ علاقه ده نو خبره وي خپله خور لور قمیزنه وي، نو دا د بار خلکو دپاره ډېر زبردست ځای دی او دا چې سیف ساوند دی، ډېر محفوظ ځای دی، ډېر امن ځای دی او د دې ځای خلک ډېر میلمه دوست او ډېر زیات چې کوم دی ماحول موسم چې کوم دی ډېر ښایسته دی، ښکلی دی. دلته کوم خلک راځي هغوی ته به زموږ دا درخواست وي چې داسې راشي چې ځای مې انجای کړو او وروستو خلکو ته موږ فرض که یو لاره جوړولی نه شو نو چې ورانې یې نه کړو، چې ګن لرکولی نه شو چې پرېنږدو. زموږ به دا یو درخواست دا به ډېر نغی. زما نوم آفاق دی او د دې درګې کلي یم. دا خو ډېر ښه ماحول دی او هر څوک دلته پکار چې راشي. الله تعالی د سرو سپینو نه ډک وطن درکړی، تکنه چې د دې غره نه ملغلرې راوباسه، دنیا سپوږمۍ ته وخته اوس نور ته لاره ګوري، ته کښېنه په خبرو کې خبرې راوباسه او دلته راشي. ډېر ښه ماحول دی، چکر دپاره هم ښه ځای دی. زما نوم چې دی سدیس دی او زه سدراج ورسره تعلق ساتم. زما یو پیغام دی خلکو ته چې لکه تاسو ځئ لاهور ته او دغه شان نور ځایونو ته چې هغه ښارونه یې غټ غټ د چکر دپاره، نور تاسو داسې د خیبر پښتونخوا چې کوم ښکلا ده تاسو دا پته نشئ چې دلته څه دي. تاسو یو پیره داسې ځایونو ته لاړ شئ چې هلته تاسو ته سکون میلاویږي. تاسو لاړ شئ شور او غوغا له ښار کې تاسو پته صرف تاسو له ځئ هلته پړشوني پاڼې او دغه داسې لکه تا ته پکې سکون وي، شور وي پکې، او دلته تا ته خاموشي ده، سکون دی او تاسې هسې دې بوټي ته ګوره د شنو شو تا ته به یو سکون میلاویږي. نو دا شی تاسو نن د جبن دا هواګانې زموږ سره څه کې دا زموږ سره انجوای کړئ.